بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. یعقوب علیه السلام زویو یوسف علیه السلام. په قرآن کې سوره یوسف ډیر غټ سورت دی د هغې باره کې. هغه چې ترې نه کله ورک شو که نه نو بیا به ورپسې یوسف علیه السلام ډیر زیات جړل او دومره ورپسې وجړل چې د سترګو روشني لاړه. نو بیا یو ورځ یعقوب علیه السلام ډیر زیات الله ته وجړل او د شپې ویل چې یا الله زما یوسف ورک دی، ته یو یوسف ماله نشې را پیدا کولی. وی الله رب العزت ما هغه ټیم فرشتو ته حکم وکړو چې دا پردې لرې کوي او ورشي فرشتو ته ویل چې د ده په زړه کې واچوئ. او بیا هغه ټوله کیسه په قرآن کې الله پاک ذکر کړې ده. خو فرشتو الله پاک نه تپوس وکړو چې یا الله د یعقوب علیه السلام خو ډېرې سوالونه کول او ډېره ژړا به یې کوله، تا نه را پیدا کولو، یوسف دې ورسره نه میلاولو، نن دې ورسره ولې میلو کړو؟ وی الله رب العزت ورته ویل چې زما دې په خپل ربوبیت باندې قسم وي، په خپل جلال باندې مې دې قسم وي چې دومره عاجزۍ سره ماته یعقوب علیه السلام سوال وکړو په دې شپه که نه چې دا خو یوسف ته ما خالي ورک کړی و، غیب وتی ورک وتی، که دې مړم وی ما به ژوندی کړی ورسره به مې میلو کړی. الله رب العزت دومره رحیم و کریم الله دی. او دی ترې نه ولې لرې کړی یو ځل یې مونځ کولو او یوسف وجړل. چې ویې جړل هغه مونځ کې خیال لاړو د یوسف علیه السلام طرف ته. نو الله رب العزت ترې دومره نو الله رب العزت یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام جدا کولو او بیا د ملاولو یو مختصر غونتې واقعه ما تاسو ته وویله. ډېره مهرباني، خوشحال و آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.